ګران ورونو فیصله چې کوې چڼ پورته کړې چڼ وچلوې که چېرې پښتنو په سوچ فیصله وکړه نو زه یو وارې بیا ویم او انشاءالله دې پښتنو خو خپله فیصله کړې ده کړې م ده که نه تاسو خپله فیصله کړې په 19 تاریخ منګ او تاسو خو هغه د باچا خان بابا نه چې د بارام خان بابا او د سیف الله خان نیکه د وختونو نه یو بل سره تړلي یو او را روان یو د پړانګو پښتنو د ماجوکي او د سټیشن پښتنو زه ستاسو مشرانو ځوانانو نه ستاسو په اجازت ستاسو په ډاډ او ستاسو په ملاتړ ستاسو د اړخه زه تیمور خټک صاحب له ورکم مبارکي پښتنو لیوانو پښتنو پښتنو لیوانو پښتنو تسنس شوي په تربګنو پښتنو راځئ چې خپل منځ کې جرګه شو سره د سیالۍ وخت مرکه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم جوړ نظام بدل کو ما سره ولاړ زمونږ او ستاسو د دې مقابلې فخر ننګ غیرت زمونږ او ستاسو پښتو د بابا د نظریې د جونګړې تسلسل د لاټین په نښه ولاړ زمونږ او ستاسو امیدوار نه انشاءالله ستاسو دا جذبه او مینه چې اینم نو زمونږ را روان د تحصیل ناظم اعلی تیمور خټک صاحب موجود د MC2 محترم صدر صاحب وصال باچاو د هغې د کابینې ملګري او د MC4 صدر صاحب چې د دې مجلس صدارت کوي د هغې د کابینې ملګري او ما ته مخامخ موجود درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو همزول ورونو ګلالو بچو د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټولو الفاظ نمونم چې په کومو الفاظو زه ستاسو شکریا ادا کم په کم تعداد چې تاسو راوتیې او بیا د جذبې په لحاظ ما او شکیل خان او منګ په دې ټوله 400 کې وګرځېدو داسې ملګري ما په یو کلي کې مو نه لیدل لکه د پړانګ او د ماجوکي او د سټیشن دا ملګري ستاسو جوش حقیقت دا دی چې دلته مقررین وارخطا کړو خدا خبره چې موږ سره لږه گزاره کوي شهزاد صاحب شکیل خان ته خواست وکړو شکیل خان دا خلک به لږ قابو کې هغې کې هغه ماله راغی وی چې وي ستا نه بغیر یې څوک نشي نو ما ورته وویم دا زمونږ سره لیونیان دي دا زمونږ نه بغیر چېرته څوک قابو کولی شي
نن په دې تاریخي خاوره اول خو که بیا مانه خبرو کې هېرېږي دلته خواته پرون مړی شوی دی د جان محمد کاکا دی هغه وفات شوی دی دې ملګرو د جلسې دا ځای بدلو خو هغه کورنۍ ډېره د پښتو مظاهره و دی پسې رالل چې نه غم او ښادي رور او خور دی او بلکل تاسو به ځای نه بدلوئ زمونږ هم دا ارمان دی چې زمونږ دا مشران دی هم په دې خاوره راغونډ شي او د سیاست پرچار دی وکړي ټولو ته خواست کوم چې اول به د هغې دپاره دعا وکړو بیا به مزید خبرې مخکې وځو الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي ګرانو مشرانو ستاسو جذبات هم څه سره سمې نه لري خو حقیقت دا دی چې د MC2 او د MC4 دا ماحول زه وینم تاریخ دی ځان دوراوئ پرون که خدای بخلې لالی ماما دلته د زورورو مقابل ولاړو د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره محنت کو نن د هغه زوی زمونږ او ستاسو ورور زمونږ او ستاسو نیازبین بابر په هغې مقام ولاړ همد هغې پښتنو دپاره همد هغې زورورو مقابل ولاړ بیا دا پوسټر چې راته مخامخ لګېدلي دي کاش د ډېرو خلکو کمې محسوسېږي خو زما خو بذات خود ډېر د وړوکوالي یارو ډېر ښه خراب وخت هم یو ځای تېر شوی او د دنیا په هر ګام په هر مزل په هر قدم د شاه حسین سنگین یاد زمونږ د مزغو په هر ګوټ کې خو زه راشد رور ته سلام پیش کوم چې زمونږ د هغې رور یاد انشاءالله موږ ته بار بار تازه کوي او دا یاد به موږ چرم نه هېروو او دا د عوامي نیشنل پارټۍ تسلسل دی ګرانو وروڼو مشر کیسه کوي اوی خلکو ته په وراثت کې کورونه پاتې کېږي ځمکې پاتې کېږي روزګارونه پاتې کېږي موږ او تاسو ته په وراثت کې نظریه پاتې کېږي پښتو پاتې کېږي دا پارټي دا د باچا خان بابا پارټي دا پارټي دا د خدای خدمتګارو پارټي دا پارټي د پړانګو د ماجوکي د بابړې د سټیشن د چارسدې دا هغې خدای خدمتګارو پارټي چې د دې پارټۍ دپاره د ځانونو نظرانې ورکړي دي دا پارټي د لالي ماما پارټي دا پارټي د شاه حسین سنگین پارټي او دا پارټي به انشاءالله همدغسې روانې مخ پړوان دی دا ستاسو پارټي دا زما پارټي ډېر زورور رالل تاسو هر ځای خبره کوم ډېر زورور رالل آغاز اول د هغې نه مخکې انګریز کوشش وکړ چې د خدای خدمتګارو او د باچا خان خوله دې دبه وکړي د جلیانواله باغ چې تاریخ نه مسخ دی زمونږ قربانۍ بیا د پاکستان د آزادۍ نه پس د قیوم خان ظلم د پړانګو د بابړې د چارسدې
کوڅې کوڅې کې شهید او د قیوم خان هم دغه ارمانو چې د باچا خان نظریه او خدای خدمتګار مې ختم کړل ډېر رالل د 47 نواله د 2021 پورې ډېر رالل په دې ارمان لاړل نن هغه خلک څوک پیژنیم نه چا چې ارمان کو چې د باچا خان سوچ او فکر به ختمي نن هم راشه وګوره په هر کلی په هر کور کې د باچا خان بابا نظریه پرته ده او بیا په تیر د بنګړو او لوپټو عالم دا دعوا و چې عوامي نېشنل پارټي ختمه من ګرانو وروڼو په دې خاوره زه هر چاته ویم چې ځان لکه جوړه جامې م الی نو دکان ته لاړ شئ د دنیا ټوکې وګوره او چې کوم هم ځان له خوښه شي نو هغه ځان له والی داسې کو سبزي ملې نو چې ریړې ته ودرېږې نو سبزۍ کې خو خراب ګورې نو هغه خرابه سبزي ته پرېږدې او کوشش کوې چې ښه سبزي راوالی او بچولی یو څه چې د ژوند په هر قدم په فیصلې کولو کې تاسو سوچ کوئ نو دونه درته خواست کوم چې د خپلو بچو د څلورو کالو اختیار ورکولو کې هم سوچ کوئ دا ووټ چې کوم موږ ته تش یو کاغذ ښکاري دا کاغذ هغه اختیار دی د کوم اختیار د لاندې چې د پښتنو بلکې د پاکستان د قام د عوامو سره طاقت دی چې د دې څوک خوښوي هغه به دې ځان لټاکي دا اختیار د خپلو بچو په حق کې استعمال کې دا اختیار د خپلو بچو د مستقبل لپاره استعمال کې او د دې فیصلې کولو لپاره چڼو لګوي وګوره څوک تاسو له ښه دي وګوره څوک ستاسو بچو له ښه دي وګوره څوک ستاسو د مشرو قابل دي یو خوا حکومتي پارټي چې عوامو ته کم خوبونه خولیو داغي خوبونو الټ کروڑ نوکرې به وي ورکوم په لکاو خلک یې د نوکرو نه وښکل 50 لکه کورونه به جوړوم نن یې داسې حل جوړ کړی دی سیخ سریا سیمټ هر څه داسې ځای ته رسېدلي دي چې د سرکار هغه 50 لکه کوره خو پرېږده ځان لته کور کې یو کمرم نشي جوړولی زه به وي نوی پاکستان جوړوم عوام اجزانان هغه زوړ پاکستان پسې ړانده شو په کم پاکستان کې چې کم سے کم عوام په مړه خېټه اوده کېدی شو په کم پاکستان کې چې غریب عوام په خپل دیاړې ژوند کولی شو نن په دې نرخونو کې په دې ګرانۍ په دې مهنګۍ زما مازغه کار نه کوي تنخوادار سړی میاشت نشي تیرولی تنخوادار نو دیاړی مار مزدور چې سوچو کې هغه دروازې 500-600 روپۍ ګټي هغه هم چې په کومه ورځ د هغه دیاړي ولګي
اوس په دغه 500-600 روپۍ به دا دیاړیمار څه کوي؟ دی به پې وړالي، دی به پې غوړي علي، دی به پې چینی مسالې علي، دی به پې سبزي علي، دی به پې جامه علي، پیزار بالي، دی به د خېټې غم کوي، کو دی به د وجود د پردې غم کوي. او کو خدای مکه غریب سړي ته مریض په کور کې راغی، بیماری ورته راله، نو دوایې هم دونه ګرانې کړي دي چې د ختمونو او د صورتونو نه بغیر بله لار ورسره نشته. نن حقیقت دی چې یو کس د صوباړي په نښه الیکشن کولو ته نه دی تیار. نن هغې ته پته ده که چېرې د صوباړي په نښه انتخابات کې سالو، نو دا عوام راته همدغه صوباړي نیسي او هغه عمل ورسره کوي د کم عمل چې دا صوباړي والا جوګه دي. زه تفصیل کې نه ځم. اوس که څوک یې ورته د لاس کې نه نیسي او که څوک یې ورته د تختې نه نیسي. خو که دا صوباړی هم د عوام له راوړو، نو نیم به یې درته لاس کې نه نیسي او نیم به یې درته تختې نه نیسي. بیا به ځان له خوښوې. یو لطیفه مې را یاده شوه د دې سر او د ویښ نه. یو باچا یو دوه کسان په جنګو، نوی باچا ته شکایت لاړ، نو هغه کیسه چې باچا واورېده نو وزیر له جواب ورکړه چې دا دواړه سارا ته بوځه، دا یو چې دی نو دنه به سر قلمې او دا دویم چې دی نو د سره بابل کار کوي. نوی دا چې سارا ته روانو، نوی لږ ست پس به هغه آواز ورکړه چې لکه ګورې ما سره بابل کار کوي، داسې نه چې سر رانه قلم کې لکه. نو دی به هم بیا دغه آواز کوي چې ګورې موږ ته د لاس کې نه ونیسئ. ټول چې د آزاد ولاړ دي چې هسې ورته وګورئ او لږ مسکې شئ، نظر به ورته وایي چې ګورې زه هغه صوباړي والا نه یم. خو خیال کوئ صوباړی په ترمسونو مرمسونو کې پټ دی. ګډ دی کو ګډه ده؟ کتل یم ده تفصیلي چې ګډ دی کو ګډه ده؟ کو د ایلو نر دی. خو پښتنو چې هر څه دي، خو په دې یو خبره ټول پښتانه متفق دي چې صوباړی تباه دی. او بیا د بدو بده کم صاحب له چې صوباړی ورکړی، دونه نه دی چې زه یې نوم والم. خو پښتنو د کردار مشران به خوښوئ که نه؟ نو ما ته ووایه چې سودخور به خوښوئ، جوارګر به خوښوئ، د سپو جنګولو والا به خوښوئ، د چرګانو جنګولو والا به خوښوئ. انشاءالله بیا د دې په تله چې دا کم برابر رسېدلی دی، داسې خلک به کلو کې نږدې هم نه پرېږدی. د پښتنو مشري خو ډېره لرې خبره ده چې داسې خلک پرېږدي. او سود خو حرام دی که نه؟ پښتنو سود حرام دی، په هر ځای حرام دی، په هر طریقه حرام دی، په هر کردار کې حرام دی. نو که مولا سود خوري نو څه به کوئ ورسره؟ څه به کوئ ورسره؟ مضاربات هم یاد شي که نه؟
زه دا کیسه کوم دا د مولیانو ته دا خبره ډېرې اسانې دي من خو ساده پښتانه یو په الله مین په رسول مین او دونه یریږو خدای شته چې لکه ذکر هم کوو نو وجود هم ورپېږي دې مولیانو له خوار کار ورځي یو سړی وي جومات ته ورننوته سره یې د پیزارو نو وی مولانا په اواز وکړه چې هلکه خیال کوه جومات ته سره یې د پیزارو راننوتې نو ده وی اواز ورکړه چې مولانا صاحب حلوا ده را سره وی ښه داسې ډډې ډډې ته راشه دی خو ورته بیا پرتوک جوړوي نو سود له بیا څه پرتوک جوړ کړو مداربات اے پښتنو اوس مې لا پکې بله اورېدلې ده وی ګرځي او وی خلکو ته وایي چې مونځ درته نه بخم توبه خدای توبه جنازه درته نه بخم او کورونو ته کسیار صورت یاسینونه لیږي نو دا د مسلمانانو پښتنو کورونه دي دې کې هر وخت قرآن مجید او صورت یاسین پروت دي تاسو دوکوئ خلک مه په دې خبرو ما ته ووایې چې عالم خو به په دې پوهې ځکه چې هغه خو علم کړي تاسو ساده پښتانه مونځ به څوک بخي روجه به څوک بخي جنازه به څوک بخي مسلمان به څوک بخي مسلمان به جنت ته څوک لیږي دوزخ ته به څوک لیږي نو د الله کار چې په خپله کې هغې ته الله پاک شرک ویلی دی شرک دا خو منې که نه او د شرک عمره عظیمه ګناه په اسلام کې نشته دا چې څوک د الله پاک دغه اختیار په دې دنیا په خپل استعمالول غواړي چې مونځ درته بخم او مونځ درته نه بخم او جنازه درته بخم او جنازه درته نه بخم دله دا ګارنټي څوک ورکوي چې د خپل مونځونه به خدای بخي او که نه به بخي پښتنو الله پاک فرمایي چې د هغه په فریضو په مونځ روجه بیا د مال خاوند له زکات او حج د هغه په کلمه او د مسلمان کلمه کې بیا زه نه پوهېږم چې دلته خلک د ختم نبوت سوال ولې راپورته کوي اوس لا وایي چې دې زاړو د خبره کې دونه موږ الحمدلله په دې خبره واضحه یو چې زموږ مسلماني پوره کېږي په دې چې یو الله او د الله آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت مصطفی د هغه نه علاوه په دې دنیا بل پیغمبر راتلی نشي نو د مؤمن مسلمان خدا عقیده ده بیا سله دا سوالات روچتوي موږ د علماء کرام قدر کوو ځکه چې پښتون قوم په خدای په رسول په خپل دین په خپل مذهب په خپله پښتو په خپل قرآن په خپل جومات ډېر مین دی موږ د عالمانو ډېر قدر کوو موږ د قرآن مجید د حافظانو ډېر قدر کوو منگ دا آغی قرآن مجید دا طالب علمانو لکا منگ او تاسو چیو دیر قدر کو منگ دا وایو چه مذہب اللہ رسول منز لگ مہربانیوں کے دادل تدا مہربانی منز روجہ زکات په دې به بخلي کېږو په عمل به بخلي کېږو د مور او پلار به احترام کوو
ورونو خویندو سره به مینه کوو خپلو بچو سره به مینه کوو رښتیا به وایو دوکه به نه کوو بدنیتي به نه کوو غیبت به نه کوو د خپل ګاونډي به خیال ساتو د خپل رور تربور به خیال ساتو خپل خویندو خپل لونو له به حقونه ورکوو په خپل عمل به د قبر د عذاب نه ځان ساتو او د دوزخ نه به ځان ساتو دا خو عقیده ده زه درته دا یقین سره وایم چې د قرآن مجید په 13 سپارو کې په یو پاڼه هم دا نه دي لیکلې چې مولا ته به وټ اچي او جنت ته به ځي بیا موږ عمل ته نه ګورو خپل کردار ته نه ګورو بیا موږ په ووټ کې ځان له جنت او دوزخ پیدا کوو نو پښتنو په دې ووټ کې جنت او دوزخ نشته ووټ ستاسو د راروان 4 کالو د بچو د لارې د کوڅې د کلي د ګاونډ د پل د لښتي د ویڼې سیاست دی دې کې د مذهب استعمال نه دی پکار او زه د علماء کرام ته خواست کوم چې زما سپېڅلي دین او مذهب د خپل د ذات د استفادو لپاره دې کې دی او پښتنو چې ستاسو د حق خبره ده ستاسو د وسایلو خبره ده نو کومه پارټي ده چې ټول عمر ستاسو د حق او ستاسو د وسایلو جنگ کړی دی کومه پارټي ده ستاسو پارټي د خدای خدمتګارو پارټي عوامي نېشنل پارټي د خدای خدمتګارو تحریک واحد او واحد تاریخ گواه دی چې د دې خاورې د عوام کو د آزادۍ خبره راځي کو د دې د پرمختګ خبره راځي کو د سوکالۍ خبره راځي کو د دې خاورې د امن خبره راځي کو د دې خاورې د ترقۍ خبره راځي د آبادۍ خبره راځي د بچو د روښانه مستقبل خبره راځي د تعلیم د صحت د شعور خبره راځي نو واحد عوامي نېشنل پارټي ده چې د خپل قام د خپل خاورې غمخوار اولمو ننم دی او تر مرګه پورې دا عقیده ده چې کله هم را سره قام ودرېږي ګران ورونو فیصله چې کوې چڼ پورته کړې چڼ وچلوې کچره پښتنو په سوچ فیصله وکړه نو زه یو وارې بیا وایم او انشاءالله دې پښتنو خو خپله فیصله کړې ده کړې ده که نه تاسو خپله فیصله کړې په 19 تاریخ موږ او تاسو خو هغه د باچا خان بابا نه چې د بارام خان بابا او د سیف الله خان نیکه د وختونو نه یو بل سره تړلي یو او را روان یو د پړانګو پښتنو د ماجوکي او د سټیشن پښتنو زه ستاسو مشرانو ځوانانو نه ستاسو په اجازت ستاسو په ډاډ او ستاسو په ملاتړ ستاسو د اړخه زه تیمور خټک صاحب له ورکه مبارکي